الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر او کدینا شکر وکړه انکار وکړو فلا يحزنك كفره نو تا د خفنه کی کفر ددی الینا مرجعهم من طرف ته واپسی دا فننبئهم من به خبر کو بما عملوا په انجام د عمل ددی ان الله بشک الله علیم بذات الصدور خپو یده په پټو رازونو د سینو باندې نمتعهم قلیلا لکن تفیده دی والی د جونا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ بیا به منگراخ کو په آخرت کی اغا عذاب سختا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کد دین تپوسو کی تو چا پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا ليقولن الله دی بویدا خو الله کړی دی قل الحمد لله وتوایا ټول سنا صفت الله لري چې تاسو په خله باندې رښتیا جاری کړو بل اکثرهم لا يعلمون اکثر د دینه جاهلان دي لله ما في السماوات والارض په تحقیق سره الله لره دی هر هغه چې په اسمانونو او زمکو کې دی ان الله هو العلي الحمید بشک الله پاک بے پروا دی ستایلی شوی دی ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده او کچریشی هر آغا سیز چه دی پا مخدز مکه دا اونونا قلمونا او دریابونا طول سی من بعده او دا اغینا پس نورهم سبعت ابخورن او دریابونا ما نفدت ختم بنگی کلمات اللہ صفات دا اللہ ان اللہ بیشک اللہ عزیز حکیم زورور دے او حکمت والا دے منگا پا سورہ لقمان کی ذکر کو دا دین مخ کی دا اللہ پاک دا قدرتونو او دا اللہ پاک پا ذات باندے دا دلائلو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکی ومن کفر فلا یحزنک کفرہو اے پیغمبر علیہ السلام کردی خکار دلائلو ثبوتونو نفس کستا دا دی واضح خبرو نفس کستا دا دی بالکل سلیسا او مختصرو دلائلو نفس دی بیام نپوئی دی تا طرف تا نراوڑی نو فمن کفر فلا یحزنو کا کفرہو کچری دی بیام کفر کئی نو تاری د دی کفر خفا کینا پیغمبر علیہ السلام چکل لا پینزم منزون نو فرض شوی نو صرف د شپې تهجد او نوافل پیغمبر علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیت اللہ شریف کی اولاڑو او منزے کو نفلی کو حضرت ابو طالب سے دا حضرت چې سره مونږ لګو د دې رته لکون ته کې هغه وجه بیانوم چې دا حضرت وته مونږ ولي وایو حضرت ابو طالب صاحب چې کوم دین هغه په لار باندې تیرېدو د بیت الله شریف او کچو دیوال وته نو او اسم د اسلامی زینو دا یو حقیقت دی چې هغه ته داسې دیوال نی چې هغه یو بنده مونی کی درا تګنه هغه کل عامي ځکه چې الته کې داسې یو حرکت نه کیږي چې په هغه باندې یو سړی هغه پټ ساتي یا د هغه دروازه بند ساتي ابو طالب سے ابو بکر صدیق چې سلام جار بس وته وی دا تاسو څه کوي هغه وته موږ د الله عبادت کو او وته وی سورخ کوله عبادت دی سورخ کوله طریقه ده سور مزیدار انداز دی تاسو ادریږئ رکوع کوئ سجده کوئ په دې کې تسبیحات وایئ ورته وایي د خپل عبادت مو جاري ساتئ دا ډېر خوند کوي او دا ډېر مزیدار دی او چاله چې کوئ به ډېر خوشحالېږي تاسو د دې نه اندازه ولګوئ دا الله پاک وایي که نه فمن کفر فلا یحزنک کفره پیغمبر صلی الله علیه وسلم
تا هغې پویه کړي دي، ستا دا رسالت د هغې ذهن ته پرېوتی دی او د الله دا وحدانیت هغې قبول کړی دی. مثال د هغه هندو دی، دا پښتانه وایي که نه، وایي هندو ستړی خدای ناراضه. دا ولې وایي؟ د دې هندوانو چې کوم غټ غټ بامبړان دي، د هغې کورونه د دریاب په غاړې، او هغې په دې یخ ژمي کې دریاب ته ورکوز شي او په دریاب کې خپل عبادت کوي، خوړ کې پنیر کوي. د چا لی کوي؟ الله لی کوي. د هغې نیت څه دی؟ د هغې نیت د الله عبادت دی. وایي موږ خپل الله رضا کوو. نو بل الله خو نشته، دکه الله دی که نه. څومره ورته ځان ستړي کي. په دې دلته کې چې کوم دی نو فضل الله موږ له انتظام کړی دی چې یاره د خلکو د جومات سره د مینه نوره سیوا شي. نو د دې ایډیا وه او د ټولو خلکو هغه امداد و چې موږ هیټرې ولګولې او هغې په دې یخ ژمي کې په اوبو کې ولاړي او عبادت کوي. او بیا موږ وایو هندو ستړی خدای ناراضه. ول طریقې غلطه ده، طریقې غلطه ده چې د هغې په ذهن کې ښکاره سي، ښکاره بوتي، حالانکه عبادت د الله کول غواړي. الله وی پیغمبر علیهم السلام تا به دوره کوشش وکړو د هغې هغه عبادت هغه دې حد له راغی چې هغې په ځان نه دي خو رضا کول کوي، صرف دا خپل ضد د لاسه چې کوم دی نه هغې هغه طریقه غلطه را. نو تا د دا نه خفه کوي. په دې وجه باندې بعضې خلک دا اکثر وایي چې بایي ځینې خلک داسې دي چې هغې وایي زمونږ معاملات سم دي. لکه وختي ما نه یو کس تپوس وکړو په هغه جومات کې د جون آباد چې استاد جي دلته کې یو ګلکار سره یو مزدور لګیا و او زه راتېرېدم ماسپښین د مونځ ټایم و، نو هغه ورسره په جګړه و. هغه ورته وایي د مونځ ټایم دی او ګلکار کاکا ورته وایي نه کار برابر و. او هغه ورسره په جګړه و چې نه د الله کار لاول نه دی، د بنده کار د هغې نه پس دی. هغه ورته وایي چې نه کار به سر ته رسو. نو زه بیا راتېر شوم. نو هغه ما ته وایي چې کاکا ته راشه دی خوا که نه دی داسې وایي. نو ما ورته وایي چې دا ته چې سوی دا صحیح دي، لاول نه د الله عبادت دی بیا د انسان خدمت دی. نو هغه وایي چې نه زما معاملات صحیح دي، زما معاملات صحیح دي، زما معاملاتو کې فرق نشته. نو ما ورته وایي چې معاملات ستا الله سره صحیح نه دي چې هغه رحم کوونکي دي. نو انسان خو ډېر زیات لوکي زړه والا دی، انسان سره به ستا معاملات څه سم شي. زمونږ دا نظریه ده. مونږ وایو ظاهري چې څوک ستا مالک دی نو د هغه خیال وساته. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله پاک نافرمانی به نه کوې، د مخلوق په تابعدارۍ کې چې ته مخلوق تابعدار شي، د مخلوق منې او د الله نافرمانی وکړي. نو وی زمونږه لکه فساداتو کې راځو، زمونږه خټه پاکه ده، چمړه به وباسي، چمړه خو چې لغونده کې ښکته شي. د ابو طالب نه او د ابو لهب نه زیات نږدې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بل څوک و چې هغې ترونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سید و، هغې ترونه هم سیدانو. د هغې سال شي کوم خوا لړو چې الله یې هدایت نه نصیب کو او هغې یې طلب نه کو. نو الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، ما طرف ته راتګ دی نو زه به پوهه کما د عمل په نتیجه باندې چې دوی څنګه عمل کړی او عمل باندې اوس زما د طرف نه څه د دې دپاره مرتب کېږي، آیا هغه ثمره هغه خوږه ده او که ترخه ده. ان الله علیم بذات الصدور، بېشکه الله پاک پوهه دی په پټو رازونو د سینو. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، لږه فایده دی والي په دنیا کې چې څه کوي نو هغه دي وکړي، خپله مرضي دي وکړي، څومره به دي وکړي، د دنیا دا به څومره ژوند دي. الله وی بیا به زه راښکمه هغه عذاب ته چې هغه ډېر سخت دی، ولې د نه ختمېدو دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، که ته د مشرکینو نه هم تپوس وکړې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، لیقولن الله، دی به وایي الله. ولې موږ پکې کلیه ویلې وه، دی به خاموشه شي او دا خاموشي نیمه رضا ده. د شرم نه خو دی په خوله نشي ویلی، دا نیمه رضا ده. الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول الحمدلله، په دې د الله شکر وباسه چې ستا د دې د خولې نه دا خبره وایسته چې دا بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی، که بل چا کولی دی به زمونږ بوتې کوي. خو دا ستا د تبلیغ کامیابي ده چې د دې ذهن ته دا خبره ګوزه شوې ده د الله نه ما سوا بل څوک نشته، نو اکه الله ته رالیږلې، نو دا ستا کامیابي ده. ته په دې تعریف وکړه د الله
ته د الله شکر وباسه، ته د الله ثنا صفت وکړه، قل الحمدلله. بل اکثرهم لا یعلمون، خو اکثر د دین جاهلان دي، هغه خپل جهالت کې مخکې تللي دي. لله ما فی السماوات والارض، خاص الله لره د هر هغه څیز چې په اسمانونو او په ځمکه کې دی. ان الله هو الغنی الحمید، بېشکه الله بې پروا دی او ثنا وله ویلې شوې ده. انسان چې لږ غونته کې عشق کوي نو پکې دومره بې پروا شي چې ډېر نقصانات پکې برداشت کوي. او د الله پاک ذات هغه د خپل مخلوق سره په عشق کې د ټولو نه سیوا دی چې دا مخلوق یې څومره مخالفت کوي، د هغه د خفه کولو دی څومره زیات کوشش کوي، او د هغې نه باوجود الله پاک چې یو پیره ورته دې معافي وغواړي، یو پیره ورته توبه وباسي، الله یې معاف کړي. دا مشهور مجنون چې کوم دی د خپل نوم قیس و، او دا عربی و او دا شهزاده و، او دا لیلا چې وه نو زمونږ د پښتنو خبره وی د پشکال سوټه وه. لیلا لیل ویلی شي شپې ته لکه د شپې توره وه، خو زړه خو زړه دی. نو یو ورځ چې کوم دی نو وی پخوا به د زنانو چې کوم دی دي به اوبه راوړي د ګودر نه. نو وی لیلا هم خپلو ملګرو سره وی روانه وه نو اوبې راوړي. نو وی ارټ ته ودرېده، ارټ سره خوا کې مجنون ولاړ. نو ورته وی چې کیسه ده دغه لږ تو که د ارټ لږ تو که چې منګې راله ډک کړي. نو بس وی هغه لګیا شو. نو په واپسۍ کې یې ملګرو ورته ووایي چې بس کا، او د لیلا خبره هېره شوه. بس وی مجنون لګیا او بس وی رټې ته و. وی سبا شو بیا هغه په هغه ټایم په مازدیګر باندې راغله، نو چې وی کته هغه له هغه شان لګیا دی او رټ ته وایي. نو یې ورته زر منګې کېښودې چې منګې ډکه ورته وي بس دی بس دی وی ټوله ځمکه دې اوبه کړه. او ورته وی وی ما خو دوه جټکې ملا نه دي والي او دومره زر منګې ډک شه. ولې یو مجازي عشق و، هغه مینه وه، د زړه مینه وه، هغې هغه دومره بې پروا کړی و. نو د چا چې حقیقي مینه پیدا شي، الله وایي زما خپل مخلوق سره حقیقي مینه ده چې دی ما ته ډېر ګران دي، خو که چېرې دي یو پیره هغه حقیقت ته وکتل او دې د رانږدې کېدو کوشش وکړو. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله. کچرې شي هر هغه څیز چې دی په مخ د ځمکې د اونو بوټو نه د جاړو نه قلمونه او دا څومره دریابونه چې دي چې او دریابه دي مشهور او دومره ورسره او نور هم شي. دا مداد چې کوم دی نو مداد ویلی شي سعی ته، او اصل کې مداد ویلی شي سیوا کېدو ته. وایي مد الدوات، دوات ډک کا. نو دا بعده ابخر من بعده یمده، دا مد چې کوم دی دا نور چې سیوا کې وی چې او دا شي او سره نور شي. او د یو سمندر گهرایي چا نه ده معلومه کړې. دغه چې رڼا چې ځي د نور نو هغه 200 250 300 میټره پورې لړ شي بیا ښکته نه ځي، او هغه په میلونو باندې چې بیا پکې لاندې اډو د سره پته نه لګي. الله وایي چې دا ټول ته راغونډ کې او سره نورم کې، او دا ارس چې کوم دی نو کلمونه کې ما نفدت کلمات الله، د الله تعریفات به ختم نشي، د الله صفت به ختم نشي. د الله داسې یو عجیبه ذات دی او د هغه دا رحم دومره زیات وسیع دی. ان الله عزیز حکیم، بېشک الله زورور دی. د دې نه اندازه ولګوه الله څومره زورور دی او حکیم حکمت والا دی. په هر یو کار کې حکمتي او حکمت یې دا دی چې انسان کمزور دی، ما کمزور پیدا کړی دی. نو که دې کمزورۍ سره سره دی به د شیطان او د نفس د لاسه چې کوم دی نو تنګېږي. خو که یو وخت کې د سوچ کو او د لږ غونته کې عقل استعمال کو د ماته توبه وویسته نو حکمت یې دا دی چې زه یې وبخم. ځکه چې قیمتي څیز الله په خپله وایي د ټولو نه قیمتي اشرف المخلوقات انسان دی، او قیمتي څیز انسان چې دی هغې همیشه دپاره محفوظ ساتي. نو الله چې دومره قیمتي څیز پیدا کړی دی نو الله پاک د ده لپاره زیم قیمتي پیدا کړی دی. الله وی دا زما حکمت دی چې دله زه مکور کومه چې دې د مهلت نه فایده والي توبه وباسي او ځان قیمتي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم.